نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة النساء پارا نمبر 5 رکو نمبر 12 آیت نمبر 88 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه مخکی رکو کی ذکر د منافقینو او په دې رکو کې هم د منافقینو څلور قسمونه بیانی د آیات ساتل پکار دي منافق د په دوه قسمه دي یو ته عملی منافق ویل کی چې کارونه اعمال په شان د اعمالو د منافق او د مسلمان دویم اعتقادي منافق دی او د په دوه قسمه دي یو هغه چې په جبه اقرار وی د زړه انکار وی دا کافر دویم هغه چې د اسلام او د کفر په منځ کې فرق نه کوي تمیز نه کوي دا هم کافر د داسې منافقینو په باره کې د اتفاق رائے دا ضروری ده په حقیقت کې دا کافر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فما لكم پسوشو پتا سبحانه مؤمنانو فی المنافقین چې شوي تاسو په باره د منافقینو کې فئتین دوړلی والله الله ارکسهم او بس کړی دی دوی کفر ته بما کسبو په سبب د هغه عملونو چې کړی دی دوی اتریدون آیا غواړی تاسو ان تهدو چې لار اخای من هغه چاته اضل الله چې گمراه کړی دی الله په وجه د ناکار عملونو ومن یضلل الله او څوک چې گمراه کړي الله به لارې کړي الله فلن تجدانو هیڅ کله نشي موندلې ته له د هغه دپاره سبیلا لار د هدایت ودو غواړي دوی لو تکفرونا چې کفر وکړی تاسو کما کفرو لکه څنګه چې کفر کړی دی دوی فتکونون نو شی به تاسو ټول سواء برابر په کفر فلا تتخذون منیسی تاسو منهم د دوینا اولیاء دوستان حتی تر دې پورې یهاجرو چې هجرت وکړي دوی فی سبیل الله په لاره د الله کې فإن تولوا نو کچرې مخ واړولو دوی فخذوهم نو بیا اونیسئ دوی لرا وقتلوهم او وجنئ دوی حیث وجدتموهم چرتا چې مومی تاسو دوی لرا ولا تتخذوا او منیسئ تاسو منهم د دوینا ولیا هیڅوک دوست ولا نصیرا او نه مددگار دی آیتونو کې یو خاص واقعي طرف ته اشاره په ابتدا د اسلام هجرت کول دا فرض د هغه چا ایمان به قابل قبول قابل اعتبار و چې چا به هجرت کړی و څه کسان د مکة المکرمین مدینة المنورې ته لاړ د مرکز د مسلمانانو هلته د اسلام اظهار بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوښتو چې موږ مکة المکرمې ته ځو د پاره د تجارت هلته هغوی پاتې شو واپس مدینې ته لا نړل د مسلمانانو دوه ډلې شوې د هغوی په باره بعضو دا وایي چې دا مسلمانان دي خو د مجبورۍ د وجې نه دوی واپس هجرت ونه او نورو مسلمانانو وویل چې دوی د یو خاص مقصد دپاره راغلي هغه مقصد جاسوسي هم کېدی شي نور مقاصد هم کېدی او حقیقت کې دوی اسلام نو راوړی بلکې د اسلام اظهار دای د خپل مقاصدو دپاره کړی نو دغه ټولو مسلمانانو ته حکم دی چې تاسو د منافقینو په باره کې اختلاف مه پیدا کوئ بلکې د هغې په باره کې اتفاق د رای پیدا کوئ دغه اعتقادي منافقین دا په حقیقت کې کافر دي او کوم منافقینو کې چې دا صفات وي د هغوی په باره کې د قتل حکم الا الذین سوا د هغې کسانو نه یصلون چې یوځای کېږي الی قوم د یو داسې قوم سره بینکم استاسو و بینهم او په منځ د هغوی کې میثاق لوز او معاهده وي دویم قسم د منافقینو بیان شو هغه منافقین چې پناه واخلي د داسې قوم سره داسې خلقو سره د چا سره چې ستاسو معاهده وي نو بیا د داسې منافقینو په باره کې د قتل حکم دا نشته او جاءوکم یا راشي تاسو ته دغه منافقین په داسې حال کې حصرت صدورهم چې تنګې شوي وي سینې د دوی ان یقاتلوکم د دینا چې جنگ وکړي دوی ستاسو سره جنگ نه کوي ستاسو خلاف نه جنگي او یقاتلو او یا جنگ وکړي قومهم د قوم خپل سره بے ضرر منافقین دي نو دوی په باره کې هم حکم د قتل او د جنگ نه دی ولو شاء الله کچری غوښتلی الله لسلطهم نو خامخا زور ورکړی به دوی علیکم پتاسو باندې د دوی پړونو کې چې ستاسو نه کوم یره د الله به هغه یره ایستلې وي دوی به ستاسو سره جنګېدلی فلقاتلوکم نو بیا به خامخا جنګېدلی دوی ستاسو سره اوس د دوی حکم څه دی فإن اعتزلوکم نو کچرې دوی پرېږدي تاسو لره فلم یقاتلوکم او جنګ ونه کړي تاسو سره والقوا او پیشکش وکړي الیکم السلام تاسو ته د روغې د صلح نو بیا ورسره صلح وکړئ فما جعل الله نو بیا نه دی ګرځولی
الله لکم ستاسو د پارا علیهم پدوی باندې سبیلا سلار د قتل د جنگ او د جګړې. څلورم قسم د منافقین ځان بیزار ښکار کوي لیکن په حقیقت کې دوی منافقت ایمان د دې لپاره وي چې خپل ځانونه اهل عیال مالونه د مسلمانانو نه محفوظ. ستجدون زرد چې وبموي تاسو اخرین څنور خلق یریدون چې غواړي ان یامنوکم چې په امن کې شي دوی تاسو نه محفوظ شي ويامنوا قومهم او په امن شي د قوم خپلنهم کلما هر کله ردوا چې را وګرځول شي دوی ال الفتنه فتنه تا کله چې د شرک دعوت ورکړي شي قبلوي کله چې موقع ورته میلاو شي د شر او مسلمانانو ته د نقصان در رسولو موقع بیا نه ځای اور کیسو فیها نو نذکور پری وظیفه هغه کې فإن لم يعتزلوکم نو کچری ډډا ونکړه دوی تاسو نه ويلقوا او پیشکشي ونکړو الیکم السلام تاسو ته دروغه د صلح ويكفوا او باندې نکړل دوی ایدیهم لا سنخفل تاسو خلاف د جنگ جګړې نقصان رسولنا. وس حکم څه دی فخذوهم نراونی سیدوی لرا قیدیانی کوي وقتلوهم او اوجنی دوی لرا حیث چرتچی ثقفتموهم بیا ممیتا سدوی و اولائکم او هم دا کسان دی جعلنا چگر زوله دی من لکم ستاسو د پارا اختیار د لاست اوچتولو علیهم پدوی باندې سلطانا مبینا دلیل خکارا.